دا ویډیو چې تاسو ته ښکاري دا ایجنټانو ظالمانو دیونه په پاکستان کې 8 لکه روپۍ 9 لکه 7 لکه دا یې ترې اخیستي دي. دا مسافر دلته راغلي دي او هغه ظالمانو بیا مخکې سپلایرانو له ورکړي دي او بیا ورسره د اوسېدو ځای نشته. زما کوشش دا دی چې پاکستان کې زه اسلام آباد کې FIA سره زما رابطه وشي او د دې ایجنټانو نومونه ولې زه ورکړم. ما دې هلکانو ته کمنټس کې هم ویل دي په پرسنل کې مو ته ویل چې دیو د چې کوم مکتب دی هلته د هغې نوم ماله راکوي او لوکیشن یې راکوي. یو په دې کې د ایجنټ چې کوم یو نوم دی د یو اسرار نوم دی او د یو معظم نوم دی او د یو عقل نوم دی. خو بده مرغه دې هلکانو لکه اوسه پورې ما له جواب نه دی راکړی. دې کې پښتانه هم دي په دې کې پنجابیان دي ایجنټانو ته په 7 لکه او 8 لکه روپۍ اخیستي دي او هلته ورته ویلي دي چې تاسو کله سعودي عرب ته لاړ شئ نو هلته په کمپنۍ کې جابونه دي او د هغې سټارټ تنخواه چې کوم دی 1800 پلس چې کوم دی ورسره اوور ټایم. ای ظالمانو د خدای نه ویرېږئ، خدای هم غرق مه کوئ. یو سړی په 8 لکه روپۍ والله په پاکستان کې نن سبا ګټل دومره ګران دی. خو یا به چا غوا خرڅه کړي یا به چا میغ خرڅه کړي یا به چا د خپلو کور والو سونه به یې خرڅه کړي او د خپل بهتر مستقبل لپاره دلته راغلي دي چې دلته راشي بیا د هغو دلته نه جاب شته هېڅ هم نشته. نو انشاءالله تاسو دوستانو کوشش وکړئ کوم ملګري پاکستان کې هیلپ کولی شي نو د دې مکتب انشاءالله لوکیشن به معلوموو چې دا مونږ هلته د FIA سره شیر کړو چې په دیونه تپوس وکړي چې تاسو بار ملکونو ته خلک لیږئ او په دوکه ورسره کوئ نو جابونه هلته کم دي. نور هم پرېږدم نه انشاءالله ایجنټان نور هم پرېږدم نه. تاسو دا ظلم به تاسو بندوئ نور خدای هم چېرته غرق مه که د خدای نه ویرېږئ مړه.